بسم الله الرحمن الرحيم. سورة النساء ركوع نمبر 8. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين آيا ونلدلتا هغا کسان اوتو نصيبا من الكتاب چې ورکړې شوي د ورته حصه د کتابنا یؤمنون بالجبت چې دوی ایمان راوړي په وهمي خبرو باندې والطاغوت او په طاغوت باندې ويقولون او وای للذین هغه کسانو ته کفرو چې کافران دي هؤلاء چې دا کافران اهدا زیات صحیح دي من الذین د هغه کسانو نه آمنو سبیلا چې ایمان راوړی دی په حیثیت د لارې اولئک الذین دا هغه کسان دي لعنهم الله چې لعنت کړی دی په دوی باندې الله ومن يلعن الله او هغه څوک چې لعنت وکړي په الله فلن تجد له نصيرا پس هرگز به بیا نه مومي دی مددگار ام لهم نصیب من الملک یاشته دی دوی له حصه د حکومت یعنی بادشاهۍ کې فاذا لا يؤتون الناس پس په دغه وخت کې به ورنکړي دوی خلکو ته نقیرا ذره برابر هم نقیر ډیر وړو کې سیستوي بیکاره ام يحسدون الناس یا حسد کوي دوی د خلکو سره علامه آتاهم الله په هغه څه چې ورکړی دی دوی ته الله من فضله د فضل خپلنا فقد اتینا پس یقینا موږ ورکړیو آل ابراهیم الکتاب اولاد د ابراهیم علیه السلام ته کتاب الحکمت او حکمت واتیناهم ملکا عظیما ورکړیو موږ هغوی ته بادشاهي لویه فمنهم من آمن پس ځینې د دوی نه هغه دی چې ایمان یې راوړو به په هغې ومنهم من صد عنه او ځینې هغه دی چې ایمان یې رانه وړو مخ یې واړو د هغې نه وکفا بجهنم سعیرا او کافي دی دوزخ لمبو والا لمبې وهونکې ان الذین کفروا بېشکه کسان چې کافران دي بیا آیاتنا زموږ د آیتونو نه سوف نصلیهم نارا زر ده چې داخل به کړو موږ دوی اور ته کلما نضجت جلودهم هر کله چې وسوځي سرمنې د دوی بدلناهم نو بدل به راوړو موږ دوی ته جلودن سرمنې غیرها نورې لیذوقوا العذاب د پاره دی چې وسکي عذاب ان الله کان عزیزا حکیما بېشکه الله غالب او حکمت والا دی والذین آمنوا ها کسان چې ایمان یې راوړو وعملوا الصالحات او نیک عمل یې وکړو سندخلهم زرده چې داخل به کړو دوی جنات باغونو ته تجري من تحتها الانهار چې بهیږي به لاندې د هغې نه نهرونه خالدین فیها ابدا اوسیږي به په هغې کې د همیشه لهم فیها ازواج مطهرة د دوی دپاره به په دې جنتونو کې بیبیانې پاکیزه یي وندخلهم ظلا ظلیلا او داخل به کړو دوی سوري ګور ته ګڼ ګور سوري ته ان الله یامرکم بېشکه الله تاسو ته حکم درکوي ان تؤدوا الامانات چې تاسو ادا کوئ وسپارئ امانتونه الی اهلها د امانت خاوندانو ته واذا حکمتم او هر کله چې فیصله کوئ تاسو بین الناس په منځ د خلکو کې تحکموا بالعدل چې فیصله وکئ په انصاف سره ان الله بېشکه الله پاک نعم خیسته یعظکم به نصیحت کوي تاسو ته په دې سره ان الله کان سمیعا بصیرا بېشکه الله پاک دی ښه اورېدونکی او لیدونکی ښه یا ایها الذین آمنوا ای خلک چې ایمان مو راوړی اطیعوا الله اطاعت وکئ حکم ومنئ د الله و اطیعوا الرسول اطاعت وکئ د رسول یعنې حکم ومنئ د رسول و اولی الامر منکم او څوک چې خاوندان د حکم دی په تاسو کې فان تنازعتم نو که بیا ستاسو په منځ کې جګړه راشي فی شیء په څه خبره کې فردوه الی الله نو واپس کړئ هغه الله ته والرسول او رسول ته ان کنتم تؤمنون کچری تاسو ایمان راوړونکي بالله په الله والیوم الاخر په ورځ د آخرت ذلک خیر و دا کار غوره دی و احسن تأویلا او ډیر ښه دی د انجام په لحاظ سره دې رکوع کې الله رب العالمین فرمایي چې هغه خلک چې موږ له کتاب ورکړی دی هغوی په جبت او په طاغوت باندې ایمان ساتي جبت په اصل کې بې حقیقته بې اصله بې فایدې سیز ته ویلی کېږي په اسلام کې جبت چې دی جادو ته د غیبو خبرې کول علم نجوم چې ورته وایي دې ټولو ته جبت ویلی کېږي او طاغوت هر هغه باطل قوت او هغه باطل نظام دی چې هغه خلق مجبوری چې تو زما اطاعت وکړه د الله په مقابله کې د هغې اطاعت کېږي که هغه یو انسان دی که هغه یو اداره ده که هغه یو حکومت دی
هر څه چې دی خو چې تا مجبوری په دې خبره چې د الله او د الله د رسول د حکم نه بغیر خپل حکم په تا مسلط کوي نو دې ته طاغوت ویلی کېږي. دغه شانتې طاغوت څوک دی؟ که هغه د کلي چودري دی، که هغه سوشلیزم یا داسې بل نظام دی، که هغه فرعون او نمرود په شان سرکشه بادشاهي، دا ټول په طاغوت کې راځي. او یهودیانو او د نصاراو اکثریت داسې وو چې هغوی به وهمونه، د غیب علم، بې حقیقت خبري، د خپلو مشرانو حکمرانانو نه یریدل، د هغو په طریقو تلل، د الله کتاب شاته غورځول، احکامات پرې ښودل، هغه نه منل، دغه کار د هغو و. الله فرمایي تاسو هغو ته کتلي دي؟ مطلب دا چې چېرته تاسو خو د هغو په طریقه د هغې په شان نه یې روان که نه. زما خویندو ډېر د یاري آیت دی دا چې بنده ګوري او د مسلمان زندګۍ ته نه وګورئ، ټول خپلې زندګو ته وګورئ، چار چاپېره لږ کوټې وګورئ چې څوک په خپله پاک یې جو لږ غیر چاپېره وګورئ او ډېر به پکې داسې یې چې به په خپله هم په دې ګن کې انخت یې او دغه عقیدې به یي. جادو ښکته او جادو پورته او ټوټکه ښکته او پرته نشته چې څه خبرې او مسلې دي الله دې امان وکړي. زه نه پوهېږم خو چې څوک رانه تپوس وکړي نو ما ته پته ولګي چې په معاشره کې لا دا چلونه هم شته که نه. او دغه شانتې د طاغوت حکمران نه، د سرکشه حکمران نه ایمان یې پرې راوړی. ته پوهېږي چې یو بنده د اسلام خلاف خبره کوي، قطعا به د هغه ملګرتیا نه کوي، که نه ته د هغه سره شوې. قرآن کې الله فرمایي فرعون به مخکې او لښکر به یې ورپسې. څوک هم چې د فرعون په طریقه تللی دي. دغه شانتې نن زموږ خپل پاکستان ته وګورئ چې ستاسو د کومو خلکو سره تعلق دی، کوم حکمران تا ځان له خوښ کړی دی که نه، نو دغه د ځان سره دغه په سوچ کې راوله چې دا به د قیامت په ورځ مخکې او ته به ورپسې. ټیک ده، که د قرآن و حدیث مطابق رواني ټیک ده، ته ورسره ملګري شه. بیا په تا فرض دی چې د هغې امیر اطاعت وکړي، ځکه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ ته د جماعت حکم راکړی دی. ځینې موږ کله کله وایو که نه مړه زما هېڅ څوک نه دي، خو پرېږدی چا سره هم نه یم، دا هم غلطه خبره ده. دشمنان خو په خپل منځ کې لګیا دي، حکومت هغو اختیار او کنټرول هغو اغستی دی، او نیکان بندیان چې دي نو هغه ځان بلکل بې ډډې ته یو سایډ ته کو او ډډې ته شو. نو تاسو ووایئ موږ په خپله هغو له خپل وطن ورکو که ورم نه کو. لہذا پاک نبی صلی الله علیه وسلم که 14 کاله په مکه کې تیر کړل او دعوت یې ورکو، نو چې کله هغه اسلامي حکومت نشو راوستی نو مدینې ته هجرت وکړو. په دې خبره ځان پوه کړئ زما خویندو. نو ځکه د ریاست اسلامي کېدل دا د پیغمبرانو طریقه وه، د دې دپاره الله پیغمبران را نازل کړي وو، دنیا ته د دې وجې نه رالیږلي وو چې تاسو حکومت اسلامي وچلوئ. د انفرادي نیکو دپاره څنګه چې فرشتو ووایي موږ عبادت کوو، موږ بندګي کوو، الله ورته وفرمیل زه پوهېږم تاسو نه پوهېږئ. قانون د اسلام الله رب العالمین په دنیا کې راوستل غواړي او د هغې دپاره یې پیغمبران راولېږل او ورسره کتابونه نازل کړل، قانون یې ورته وښوو. تاسو دا قرآن اورئ که نه؟ دا څه دي؟ تاسو ولیدل؟ تاسو ته یو ځل الله پاک ووایي چې دونه زره ځله دا آیت وایه او بس په قلاره کښېنه وامرېده دا خبره پکې نشته پکې که نه؟ څه وایي دا ته؟ د عام د ژوند د تېرولو طریقې دله ټیک کوي. خیال هم دی اجتماعي ته ور درته وایي د مانځه نظام قایم که چې مونځ څوک نه کوي سزا وله ورکه، فرض دی مومن که نه. دغه شان د زکات نظام چې څوک زکات نه ورکوي جهاد ورسره وکړه. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه لښکر لېږلی د هغه چا خلاف چا چې زکات نه انکار کړی. نن زموږ وطن ته وګورئ په عدالت کې په قرآن فیصله اوس نن سبا څه دي؟ په نوم خو اسلامي حکومت لا اله الا الله په نوم جوړ شوی دی، خو خبره صحیح وایي راځه چې دا خبره عدالت ته کوجو وایي چا وایي عدالت فیصلې چا ګټلي پاکستان دی. 50 کاله 60 کاله به چلیږي زموږ د ژونده پورې به وایي موږ وخورو حرام مال که نه. نو زما عزتمندو ټول لږ کوټې شان دي، په سنجیدګۍ سره په دې آیت باندې لږ شان غور وکړئ چې الله رب العالمین څه فرمایي او فورا الله د دې نه مخکې بیا څه فرمایي. په دغه خلکو د الله لعنت دی الله فرمایي. او بیا الله فرمایي چې ابراهیم علیه السلام له هم ما کتاب ورکړی او حکمت ورکړی او لویه بادشاهي مې ورکړې وه، خو د الله د کتاب مطابق بادشاهي چلولي د خپل ځان یې نه دی دغه کړی چې زما بندګي کوئ بلکې د الله بندګي کوئ. او بیا الله فرمایي چې د
په دې خلکو کې چې چا انکار وکړو د هغه دپاره څونه سخته سزا الله فرمایي چې چا انکار وکړو په طاغوت ورپسې شول په جب په وهمونو او په غیبي خبرونو د دروغو که نه الله نه سوا خپل چاته پته نشته یې که نه چې په طاغوت او په دې وهمیاتو ورپسې شول نو الله رب العالمین فرمایي وکفا بجهنم سعیرا د دې بې ایمانو دپاره جهنم کافي دی چې لمبې پې وهي او چې کله د دوی دا سرمنې وسوځي الله دې موږ ټول په امان کې نو نورې سرمنې به ورته واغوندوم الله فرمایي دپاره دې چې ټیک ټیک سزا ورته میلاو شي بیا الله رب العالمین فرمایي مؤمنان نیک عمل کوونکي خلک به جنتونو ته داخل کم ګڼ ګور سوري به وي پاکیزه بیبیانې به وي زوج د ښځې دپاره خاوند زوج دی خاوند دپاره ښځه زوج ده او بیا الله فرمایي ان الله یأمرکم زما خویندو دا واورئ الله تاسو ته حکم درکوي ان تؤدوا الامانات الی اهلها چې وسپارئ امانتونه د امانت خاوندانو ته چې څوک د هغې اهل دي نو امانت هغو له ورکوي او بیا مخکې سوی واذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل چې کله تاسو فیصله کوئ په منځ د خلکو کې نو چې فیصله وکئ په انصاف سره یعنی هغه چا له تاسو امانت ورکئ مشري ورکئ ذمهداري ورکئ حکمرانی ورکئ ووټ ورکئ اختیار ورکئ چې څوک په تاسو فیصله کوي چې فیصله د قرآن مطابق کوي ان الله نعم ما یعظکم به ډېر خواږه الفاظ دي الله فرمایي زه تاسو ته ښکلی نصیحت کوم ښایسته نصیحت درته کوم الله اورېدونکی او پوهه دی او بیا الله فرمایي چې کم نیک بنده ته مشر کې نو ای مؤمنانو یا ایها الذین آمنو اطیعوا الله واطیعوا الرسول واولی الامر منکم د الله حکم منئ د رسول حکم منئ او څوک چې په تاسو کې خاوندان د حکم دي کم چې ستا بیا ذمهدار دی امیر دی حکمران دی د قرآن مطابق چې درته حکم کوي نو هغه یې منه څنګه چې د الله حکم منئ او د رسول حکم منئ د الله حکم چرته دی په قرآن کې د رسول حکم چرته دی په احادیثو کې او و اولی الامر منکم کم چې ستا باندې مشر دی د قرآن و حدیث مطابق پتا هغه مشري کوي نو بیا الله فرمایي که چېرې په څه خبره باندې اختلاف راغی جګړه راله ستاسو تنازعه راله ورانې راغی په خپل منځ کې ډېر شی خبرې د انسانانو که نه نو هغه الله او د الله رسول له ویسئ یعنې قرآن ته او حدیث ته ویسئ که چېرې تاسو ایمان لرئ او دا ستاسو لپاره بهتره ده او د انجام په لحاظ سره هم بهتره ده نو په دې آیت کې د اسلامي نظام خبره شوې ده مسلمانانو په منځ کې یا د حکومت یا د رعیت په منځ کې چې په څه خبره هم جګړه راله د فیصلې دپاره قرآن و سنت ته به رجوع کوئ قرآن و سنت موجود دي ټیک ده او دغه شانتې الله رب العالمین څومره په واضح الفاظو کې موږ ته فرمایي چې په هر حیثیت سره به تاسو د مسلمان حاکم انتخاب کوئ چې مؤمن مسلمان په قرآن پوهی په حدیثو پوهی اقا بنده به تاسو مشري ولا ورکوئ چې هغه ستاسو باندې د قرآن و حدیث مطابق نظام راولي لږ شان د خپل وطن ته خیال وکړئ چې د اسلامي حکومت الله رب العالمین کم اصول ایښي دي که نه چې د اختیاراتو مالک به الله وي حکومت چې دی چې څوک چلی نو هغه به اختیار چې دی هغه به د الله وي اسلامي حکومت به اختیارات د الله حکم به چلیږي د الله د حکم سره چې کومه خبره تنازعه خوري هغه به ختمیږي او اسلامي نظام چې دی هغه به قایمیږي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې انصاف کوونکي به د الله ته د ټولو نه نږدې د قیامت په ورځ باندې دا به د رحمان خی طرف ته د نور په منبرونو باندې ناسي او د رحمان دواړه راسونه خی دي د حدیث شریف دی او چې څوک د خپل اهل و عیال او د خپل رعایه په باره کې د انصاف فیصلې کړي دوی به د نور په منبرونو باندې ناسي او د قیامت په ورځ چې به کوم اوه قسمه خلک د عرش د سوري لاندې چې هغه ورځ به چېرته کې سوری نه نو سر فهرست یعنی د ټولو نه وړاندې چې به کوم خلک د الله رب العالمین د عرش د سوري لاندې ودرېږي نو هغه به عادل حکمرانی انصافداره حکمران چې د خپل رعایا په غمجن وي حضرت عمر رضی الله عنه خلافت را یاد کو
فرمایلی وی لرې د خپل حکومت کم دریاب چې دی هغه یادوي وی که د فرات د دریاب په غاړه یو سپی د لوږې نه مړ شي نو زما سره دا غم دی چې الله به دا تپوس کوي چې عمره تو باچا وې نو دا ولي دا سپی ولي د لوږې نه مړ شو. او زما خویندو د شپې به یې دومره خیال کوو چې چېرته کې لکه زما په مشرۍ کې چې زه مشر یم حکمران یم چېرته چاته تکلیف ونه رسي اسلامي حکومت دې سي. د غریبانانو د یتیمانانو دپاره باقاعده وظیفه مقرر شوې وه علاج او تعلیم دا یې فري کړه عمر رضی الله عنه چې د دې به حکومت کې به د دې پیسې نه اخیستلې کېږي علاج او تعلیم یې فري کړه دا د اسلامي حکومت شان دی. او بل دا چې د شپې به دغه کول پهرې به یې ورکولې چې چېرته کې په چا څوک ماته وایي نه او چېرته کې په چا باندې تکلیف نه وي که نه. نو یو ځل دغه شان قافلې به راتلې د امیرالمؤمنین سره به میلاوېدې قافله راغله او یو ماشوم پکې جاړي امیرالمؤمنین خو چا پېژندو نه پخوا وخت تصویران نه او شپه ده نو دی پټ لاړو د قافلې پهردار سره پهره ورکوي بس د دې علاقې کس یم چې زم ته ستړی شوې د شه زه به پهره ورکم نو چې دی پهره ورکوي عمر رضی الله عنه خلیفه په خپله پهره ورکوي ښه نو په دې کې ماشوم ډېر جاړي نو دی عمر رضی الله عنه هغه زنانه ته وایي دا ماشوم چپ کا نو هغه لږ څه هاتې سي وټپی راوټپی خو هغه ماشوم هغه شان جاړي نو د امیرالمؤمنین وله خواله راشي حضرت عمر رضی الله عنه وایي د الله بندې دا ماشوم چپ که ټول خلک د دی د خوبه یې وباسي چې ونه شي نو بیا هم لکه مشر مثال د پلار د امیر که نه د بادشاه د حکمران نو ورته وایي پی ته یې واچوه که نه کچ ماشوم دی نو ورته وایي پی وله ورکړه چې قلار شي نو هغه ورته وایي د الله بنده دا ما د پیو نه کټ کړی دی نو عمر رضی الله عنه حیران شي وایي دا خو ډېر ماشوم دی لکه پیو تندې ولې کټ کړی دی نو هغه ورته وایي تا ته پته نشته وایي دلته وایي امیرالمؤمنین عمر اعلان کړی دی چې کله ماشوم د پیو نه کټ شي نو زه د هغه به وظیفه مقرر کېږي سرکاري طور نو دا ما د وخته کټ کړی دی چې موږ ته غریبانان یو چې موږ ته وظیفه میلاویږي. عمر رضی الله عنه اسمان ته وګوري وایي ربه عمر به څونه واړه جړولي بې وخته به د پیو نه کټ شوي د وظیفې په دغه کې که نه په هرس کې او چې سهار شي نو ښځې ته هېڅ هم ونه وایي او لاړ شي او سرکاري طور اعلان وکړي چې د نن نه پس چې ماشوم څنګه پیدا شي نو سرکاري طور به د هغه د خرچې دغه ورکړی کېږي وظیفه به مقرر شي. دا امیرالمؤمنین دی سوچ کوئ یو ځل په کوڅو کې روان دی چې چېرته چاته تکلیف خو نشته زما په رعایه کې که نه زما په حکومت کې چېرته څوک غریب یا یتیم مسکین خو په تکلیف کې نه دی د یو کور نه یو آواز واوري مور خپلې لور ته وایي بچې په دې پیو کې اوبه ګډي که دا لور یې ورته وایي مور وایي تا نه دی اورېدلي چې امیرالمؤمنین ویلي دي چې لکه ګډه به نه کوئ او لکه دا ګناه ده نو هغه ورته وایي بچې په دې وخت کې امیرالمؤمنین کم دی خو وایي پی پکې لږ اوبه پکې واچوه نو ډېرې پیسې به راله وکړي نو هغه لور یې ورته وایي نه وایي زه اوبه نشم اچولی لکه دا ګډه ده او ګډه چې ده نو حرامه ده چې سهار شي نو امیرالمؤمنین هغه کور په نښه کړی نو څوک خادمه ولیږي چې تاسو لاړ شئ چې ورشئ نو وایي چې دا مور او لور دی او دغه شانتې لور ورته دا خبره کړې ده نو امیرالمؤمنین وایي چې دونه رښتینې جینۍ چې هغه په ځوانۍ کې دونه د رب نه یریږي چې حرام کار نه کوي حالانکې مور ورته وایي چې وکړه خو هغه حرام کار نه کوي نو بس په هغې پسې رشته ولېږله او د خپل زوی دپاره یې هغه واغسته په نکاح باندې نو چې زوی له یې په نکاح واغسته او الله رب العالمین عمر رضی الله عنه له د هغې نه زامن او لکه د هغې زامن نه یې نوسي نیک عمل او عالمان او صالحان نوسي ورکړل دا ځکه چې په دې سوچ باندې هغه نکاح وکړو چې یو نیکه جینۍ کور ته راولي الله مهربانه رب دې موږ ته دقه شانتې نیک عمل او صالحه قرآن خوانه حکمران نصیب کړي خوږ پاکستان ته چې ښایسته اسلامي نظام پکې راشي آمین ثم